نن زموږ کوم ټاپک دی نو هغه د وټامین ډي په حواله سره یعنی په نننۍ چرګ موږ تاسو سره ډسکس کوو چې وټامین ډي څه ته ویل کېږي دا شان کې د وټامین ډي زموږ سره څو څه دي یعنی دا وټامین ډي موږ د څه څه ځان ته غسل شو دا شان کې دا وټامین ډي موږ اخلو دا زموږ په وجود کې څه کار کوي یعنی د زموږ سره فائدې سړي دا شان کې کچته کې زموږ په باډي کې د وټامین ډي د لیول کمیږي نو موږ سره قسم نقصانات راکول شي اثر به تاسو خلکو نه اوریدلی وي یا غرمو ته کې غرمو سره تاسو کېږي وټامین ډي پوره کېږي نو تاسو به بار دا خبر اوریدلی وي ورنه موږ تاسو سره پر میکانیزم باندې خبره کوو چې آیا دا د نمبر نه د وټامین ډي په حقیقت کې غسل کېږي نه دا زموږ وجود جوړي یا دا نمبر درنه چې راځي زموږ په سکن باندې لګي نو دا زموږ په وجود کې بیا څه کار کوي نو وټامین ډي پرسنټیج باندې هم خبره کوو نو نمبر باندې تاسو دا خبر ځان سره پیژنئ چې زموږ سره وټامین ډي چې کوم دی سره د پیټ سالبل وټامین دی وټامین موږ په دوه برخو کې تقسیم کړو چې موږ ویلو فیټ سالبل وټامین بل موږ ویلو واټر سالبل وټامین وټامین ډي بس کې راځي درازي فیټ سالبل وټامین کې دلته کې موږ لیکلي وټامین ډي سره دا یو فیټ سالبل وټامین دی زموږ سره ټیک ده دا شان کې درې سورس سره یعنی مطلب دا موږ سيزونه غسل شو نو دا موږ غسل شو د ملک نه مطلب دا موږ شودونه غسل شو دا شان کې موږ غسل شو د فش آیل نه دا شان کې د انډي چې کوم زیات شو موږ دغه نه هم دا غسل شو وټامین ډي غسل شو دا شان کې مشروم چې کوم زموږ سره موجود وي مشروم دغه نه هم موږ سره غسل شو وټامین ډي غسل شو وټامین ډي چې کوم دی ته موږ کولیکلسیفرول کچته کې زموږ دا موږ د پلانټ سورسز نه هغه بیا موږ ارګوکلسیفرول او کچته کې دا موږ د انیمل سورسز نه هغه بیا موږ وایو کولیکلسیفرول ټیک شو نو کچته کې دا موږ د مشروم نه اخلو د مشروم نه دا مشروم زموږ سره پسې راځي په پلانټس کې راځي دا ته بیا ویل کېږي ارګوکلسیفرول ټیک دا او کچته کې دا موږ د انیمل نه اخلو موږ غوښه خورو یا داسې نور څه نه اخلو دا ته بیا ویل کېږي کولیکلسیفرول ټیک شو دا زموږ سره سورسز دي دا شان کې وزره کار سره وټامین ډي کار سره نو پاک کې اول نمبر باندې کې مخ لیکل کیلشیم اینڈ فاسفورس ابزارپشن وټامین ډي څه کوي وټامین ډي چې کوم دی زموږ سره د کیلشیم او د فاسفورس چې کوم دی د ابزارپشن کې چاته بون دا ټیک دا دا شان کې بیا دا څه کار کوي مینټین بون منرالایزیشن د بون چې کوم منرالایزیشن دا څه کې دا مینټین کوي ګوره زموږ بون چې کوم دی دا سوجنه مضبوطیږي د کیلشیم د وجنه مضبوطیږي نو کچره کې زموږ په باډي کې وټامین ډي لیول کمی نو کیلشیم ابزارپشن باندې کېږي نو چې کله کیلشیم ابزارپشن نه کېږي زموږ وجود زموږ چې کوم بون دي زموږ چې کوم ماډو کې دا بس کېږي دا به کمزوري کېږي او چې کله زموږ په باډي کې وټامین ډي لیول برابر وي او هم زموږ په باډي کې د کیلشیم فاسفورس لیول دي نور چې کوم مینرالز دي دغه لیول برابر هغه څه بس کېږي زموږ بون دا بس سترانګ کېږي ټیک ده دا شان کې دا بس کې بون گروث کې زموږ سره کار کوي یعنی وټامین ډي څه کار کوي وټامین ډي چې کوم زموږ سره بون کې دوه قسم سیل دي چې ته موږ وایو آستیوبلاست بل ته موږ وایو آستیوکلاست نو دا وټامین ډي چې کوم لاسه کې دا آستیوبلاست نمبر چې کوم دا سیوا کوي چې کله زموږ په بون کې دا آستیوبلاست نمبر سیوا کېږي نو الریډي زموږ بون مسه کې هغه سره مضبوطیږي او سترانګ کېږي ټیک ده دا شان کې ایمیون سیستم مطلب دا دی چې زموږ وټامین ډي چې کوم زموږ په ایمیون سیستم کې څه کوي هم یو قسم خپل رول پلی کوي ټیک شو نو دا زموږ سره وټامین ډي فنکشن او زموږ خبره کوو چې دا کې زموږ په باډي کې وټامین ډي لیول کمی راشي دا هغه څه ویل کېږي دلته کې موږ لیکل ډیفیشنسي ټیک ده کچره کې د ماشومان په وجود کې سره شي دا وټامین ډي لیول کم راشي هغه ته ویل کېږي ریکټس دا ریکټس چې کوم زموږ سره کوم بیماری ده سره کوم بیماری ده اثر به تاسو کسان لیدلې وي دا غو د لاسونه یا دا غو د خپې چې کوم دا سکاګي غونډه کوي مثال به تر باندې تاسو دلته کې وډایګرام باسم غلي تاسو به اکثر چاته کې داسې بوډاګان کسان تاسو لیدلې وي یا به تاسو ماشومان هم لیدلې وي دا غو د خپې نه دي دا یو بل تر سکاګي راته شي چې په لار باندې کنه دسي کاغه واګه غونډه کې ګرځي تاسو به اکثر لیدلې غونډه کړس او که چاته کې زموږ سره په غاټو کې راشي د زموږ سره کاس کوي آستیومالیشیا کاس کوي آستیومالیشیا څه قسم څه زموږ سره زموږ چې کوم اډو کې داسې څه کې د سره کمزوري کېږي زګه کمزوري کېږي چې وټامین ډي سره کوي د انټسټاین چې کوم د کیلشیم ابزارپشن کوي چې کله وټامین ډي نه د کیلشیم ابزارپشن باندې کېږي چې کله ابزارپشن نه کېږي اډو کې بس کېږي اډو کې به کمزوري زموږ سره پاره کېږي نو آستیومالیشیا به کېږي بچا کې بغاټو کسانو کې اورکټس ملي بچا کېږي او ماشومانو کې ټیک ده دا شان کې بون پین یعنی اډو کې چې کوم دا بس محسوسه دا بدر محسوسه اکثر تاسو دلی ویل خلک ویل زما دا ملا چې کوم دا دړکې پنډې می دړکې مټان می دړکې اډو کې می خوږيږي وای اډو کې می خوږيږي دا سره وجنه خوږيږي دا اکثر د وټامین ډي د کمی د وجنه خوږيږي ټیک ده دا شان کې مسل ویکنس دا مسل چې کوم دا بس د کمزورتیا برازي انکریز ریس اپریچر یا ګوره کچره کې زمونږ په باډي کې د کیلشیم لیول کمیږي نو سبا کېږي اډو کې به کمزوري کېږي چې کله ساډو کې کمزوري دا غیر ماتېدو چانسز پسې ډېری اکثر چې کوم نه څوک او غورځيږي یا چې کوم نه اله پلاس باندې ډېر زور وکړي نو هغه څه کېږي دا اډو کې چې کوم نه کرس کېږي یا ماتېږي هم ټیک ده اوس کچره کې مونږ وټامین ډي اخلو ټیک ده خو کچره کې وټامین ډي مونږ په ډېر لیول سره اخلو بیا څه کېږي نو هغه نقصان زموږ سره نو سبا کېږي هایپر کیلسیمیا به کېږي چې کله چا د هایپر کیلسیم وشو نو سبا کې باقي
انسان ته ویکنس راځي نوز هغه ته کیږي ومیټینګ هغه ته کیږي دا شان کې هغه ته کیږي هغه ته ډیزنس هم راځي ټیک شو دا شان کې مختلف نور نقصانات هم سکی راشي د وټامین ډي د سیوا کېدو کې راشي دا شان کې کډنی سټون کې راشي زمونږ په ګردو کې چې کوم نکانې هم کېدل شي دا شان کې زمونږ ګردې سره ډیمیج کېدل هم شي او سره انسان چې کوم دا به کنفیوز وي ویکنس او سره هم راتلی شي نو دا زموږ سره که څه کې وټامین ډي د خپل نارمل لیول نه سکیږي سیوا کېږي او دا که څه کې وټامین ډي د خپل لیول نه کمیږي نو دا زموږ سره د وټامین ډي په حواله سره معلومات و زموږ تاسو سره ډسکس کوو چې وټامین ډي سینتھیسس زموږ سره کم کیږي ټیک ده